نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمانانو، مونږ چې د قربانۍ کوم مسائل دي چې هغه ستاسو خدمت کې مختلف قسم بیان دي، ځکه ډېر مسائل داسې چې هغې نه مونږ اکثر خبر نه یو، زمونږ وروڼه ترې خبر نه وي، نو مونږ چې داسې مختصر ځکه کورس وکړو، مختصر ځکه انداز کې د قربانۍ متعلق، د قربانۍ زناور متعلق چې څومره مسایل دي چې ستاسو مخې ته راشي. نو محترمو، مونږ داسې اراده کړې ده چې د اردو کوم الفاظ دي د هغې متعلق به مونږ داسې راځو، د الفاظو متعلق چې داسې په سیکوینس کې مسایل بیان چې هر قسم مسایل زموږ مخې ته راشي. نو مونږ به لومبی شروع کوو د الف نه. نو هغې کې لومبی راځي آنک، یعنې سترګه. د زناور سترګې باره کې یاد ساتل پکار دي. د قربانۍ زناور سترګه چې چرې ړندۍ دی کاڼی په سترګه، یا د یو سترګې نظر د 3 میسي نه زیات کمي، په دې باندې قرباني جایز نه ده. دغه شان اوس بل ورپسې یو کس باندې قرباني واجب ده، او بل کس وایي چې یاره د هغه طرف نه زه قرباني کوم. نو چې د کوم کس ته طرف ته قرباني کې د هغې اجازت راووایه، وایي که د هغه نه د اجازت نه راغستی، هغه نه خبر او ته له قرباني کې دم جایز ده. دغه شان اجتماعي قرباني چې کومه ده، ټل کې مونږ راجمع شو د ګروپ شکل کې، دا قرباني جایز ده، شرعاً پکې کراهت نشته، خو لیکن یاد ساتل پکار دي پټل کې یعنی اجتماعي قربانۍ کې هغې کسانو سره ملګري کېدل پکار دي چې د کومو کسانو پیسو تا ته حال معلوم وي چې دی حلالې پیسې دي ورسره، د مشکوکو پیسو والا نه ځان ساتل پکار دي. دغه شان مختلف ټرسټونه لګیا دي قربانۍ کې اجتماعي، دا هم جایز دي. مسائل کې انسایکلوپیډیا کې مفتی نام الحق صاحب بیان کړي چې دا جایز دي، دې کې څه کراهت نشته. هوټل کې اختیار ډېر پکار دی د پیسو والا، داسې کسو ګوره چې د هغه پیسې حلالي، یعنې که د یو کس هم پیسې ګډې وډې وي ستا قرباني به پرې متاثره کېږي. ټل کې بل دام د علما په دې وجه وایي چې ځان لرې قرباني وکړه هغه بهتر ده، چې ټل کې د یو کس هم اراده ګډه وډه وه، ذهن یې ګډ وډ و، د غوښې ذهن یې نو بیا مو یې قرباني پرې ګډه وډه کېږي. نو ټل کې لږ احتیاط پکار دی، داسې اخلاص والا ملګري وایي وګورئ. اوس قرباني کوي اجتماعي او په هغې کې پیسې بچ شو، چې پیسې بچ یا به واپس په ملګرو تقسیمېږي، او یا کو د یوه کسات په شریکه راوستی، د شریکې نه د ټولو نه دی چې کومې پیسې بچت شوې بچ دي دا دې په اجرت کې هغوی له ورکړي، خو د ټولو له طرفه د ټولو په اجازت سره. دغه شان په قرض یو زناور تا واغست، نو په قرضو زناور باندې قرباني نه کېږي، ځکه هغه ستا ملکیت نه دی. د دې لپاره ملکیت لازم کېدل دي چې دا به ځان له ملکیت کې راولي. نو قرض شی خو د بنده ملکیت کې نو په قرض زناور قرباني نه رسوي. افضل زناور کم یو دی چې سور وي، سترګو باندې ښه لګي. دغه شان فقها لیکي چې په قیمت هم ښي، ډېرو پیسو والے دي، خو چې تا ته ښه لګي، ښکلې تازه یي. دغه شان وایي د ګډ نه بیزا اهمه د شامي راغستې دي چې دا وایي اهمه نه. دغه شان ماده چې کومه ده دا وایي د نر نه بهتره ده او افضله ده. دغه شان د قربانۍ زناور د قربانۍ ځای ته راکاږل دا منع مکروه عمل دی، دا نه دي پکار، په تسلی سره بوتل پکار دي. ذبح ټیم کې یو کس ته الله اکبر ایرش تکبیر الله اکبر، نو ذبح صحیح ده، او بهتر دا دی چې بسم الله الله اکبر وویلی شي. اوس یو کس سره د امانت پیسې پرتې دي او دې ته قرباني کوي، نیت ساتل پکار دي که د امانت پیسو نه قرباني کې مالک نه اجازت اخیستل لازم دي. که مالک اجازت کړی بیا خو جایز دي، که اجازت نه کړی ستا ملکیت نه دی نو قرباني ته بیا نه کېږي.
او دا یاد ساتل پکار دی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اللہ رب العزت دیر فضل او انعام کرے مخکینو امتونه د حضرت آدم علیہ السلام نه واقع تر حضرت عیسی علیہ السلام کو سور امتونه تیر شوي دي پاغي باندې قربانای غوښه خوراک سو بند هغه با یو شار دستی تا چته ډیرای غر تو یخ کړه ته به کې خدا اور بیا غوډه سوځي دا واحد زمون د پاره دی خوراک جایز شوی دی دا وجه اوس ته غوښه تقسیمولی نو غوښه په اندازې نه تقسیمې وخا بس کے وزن بکی ہے وزن باندې با طول بکی او طول باندې با تقسیم کوئی دی سرا سرا اس یو کس انشورنس کپنائی کی ملازم دی نیاز ساتل پکار دی انشورنس کپنائی کی سوری دا اسود چلی ندائی پیسی خوٹک ندی ندا سکس سرا شرکت کول خرنی دی البتہ کتا تا پتا ہے کہ دے قربانی دا جے پیسو لنگی دے سر نور پیسی دبل زنیم آمدنی یا بل صورت دا کی جو علماء لکی دل پکار دے بل چانا قرض کی لیکن مدیر پارا یو سو رضو پارا دے اختار رضو پارا چلک زبیر اختار نفس درکم نبیا موی خیر دے و یاد ساتن پکار دا خلق پیسی کی نتیف ندی دا شاید دا ملک چورتا لرے ہو ندی خوراک جائز دے دیر خلق پتا گی کشبا کشکی پرون ندی خوراک جائز دے اس تا اولاد طرف یو کس قربانی کئی نو کو اولاد دی بالغان دی او صاحب نصاب دی نو آغی لخ پخپلا قربانی پکار دا او کو پلان دا آغی خپل اجازت ورکی او پلان دا آغی پخوخی کئی بیا خیر دے او پلان گرے دا بچو قربانی نشتے او کو نابالغ بچی نو پا نابالغ دا سر قربانی نشتے نو قربانی نپارا بالغ کیدت شرط دے اس پا اوخ کے چیدے اوخ دایان سادل پکار پدی کی با وہ کسان شرکت کی خواب دیکھیں بلیر خلق کشبا کش کی اوخ کی وہ کسان شرکت کوری سنگت کے غوا میخا کی وہ کسان شرکت کی دا سے بدی کی ہم وہ کسان شرکت کی اس ایامی نحر کیو کس نا قربانی پاکشوا ندے بسکے ایامی نحر کے قربانی کی لیٹ شوی دبارہ دن حجی ما خام اپنیتا قربانی نکڑشوا نو که بیا بل از قربانی ته پاتې شوې چې کومه غوښې درې ټولې صدقه کول مستحب اول خو کنه دې درو ورځو کې دنه قربانی پکار ده سستیا دې کنه نه پته اوس یو کس د خپل مړي لپاره ایثار ثواب لپاره قربانی کوي بالکل جایز ده ولې شي البته بهتره ده قربانی کول ټول مسلمانانو په واخلو بغا الله به ټول ته مسیحا د مړو پر بارا کې مړو د پاره قربانی کول شي مور خپل د پاره دا قارب رشتہ دارو د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره صحابو د پاره حاجی عبدالوهاب صاحب رحمه الله بارک راضی تمغه استاد محترم فرمایل و زمای وختر ون کې و یجی صاحب ول زلاور روستو مونږ ته تحقیق کو وی چې دی کې یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم نو د خلفای راشدین او د نور صحابو د ټول امت لپاره یو د ځان لپاره یو د مور پلار لپاره ول ساروی راوستو نشال الله ول تصور کړی ځان لپاره مو کوي د خپل رشتہ دارانو مړو لپاره مو کوي الله و درکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره کوي صحابو لپاره کوي دا شان یو کس ملګرو سره شریک وټال کی او مړ شو نو په دې باندې کې سګي یو کس کو کم شو یا ساتل پکار دی د قربانای نه مخ کې غوډه مرګ شو نو اس کو چاري دته چې کم ورثه دي هغه د قربانای اجازه کوي چې او د قرباني روشي نو سیدا او هغه اجازه نور کوي نو بیا خو د هغه ختم شو انوس پر د ورثاوني اجازه ده ورثه به اجازه ورکول قرباني به روشي او کني نو بس دیتی بیا د گروپ یخکل پکار اوس یو کس دی الله ول توفیق ورکړل پیسې ورکړې دي او د یو چې نه واغستا بیا بلم واغستا بلم واته واغستی چې سور والی نو جایز دي یو بتی واجب بدل شي نور به نفلی شي کوئی بهتر دا چې 8 سال وی والا چې کوم کو برابرۍ دا شان دا ذوالحجې د میاشتې شروع کېدو نه مخکې دا مو مخکې ویلو
چې ویښته کټ کول نوکونه کټ کول دا مستحب دي دغه جانو چې زناور دی د هغه ویښته کټ کړی شوي ویښته کټ کېدل څه دا تور نه دی قرباني جایز ده اوس یو کس دی د ذوالحجې په لسم یا یولسم یا دولسم بالغ شو او صاحب نصاب دی پیسې هر څه ورسره ډېر دي دنه په دغه په حال کې به قرباني کوي قرباني به کوي چې ذوالحجې دولسمې ماښامه پورې بالغ شو او صاحب نصاب قرباني به کوي یو زناور د شان دی بچی نه پیدا کوي د قرباني څنګه روي قرباني جایز ده او دا زناور ډېر ښه دا شان زناور چې دی ډېر ښه سوره وي ډېر غوښه یې پکې قرباني جایز ده دا وایي څه تور نه دی دغه شان د غټ زناور کې لازمي نه ده چې اووه کسان دې شریک شي یو کس هم کولی شي دویم کولی شي دریم کولی شي تر اووه پورې ده لازم نه چې غټ زناور کې به و شرکت کوي دوهم کولی شي دریم کولی شي پنځم کولی شي هر څوک کولی شي تر اووه پورې اوس یو کس چیلای لپاره عمر د ګډ چیلای لپاره یو کال البته ګډ کې یو خبره ده که شپږو میاشتو وي خو چې په نظر د کال نادي سره ښکاري په نظر ښه بیا به قرباني جایز ده او د چیلای لپاره یو کال لازم او دا ګډ او چیلای د یو کس نه کافي کېږي ښه دې کې به یو نه زیات شرکت نه کوي یو کس په ټوپک باندې څاروی ورته سري شو موږ ورته سري وو غضبناک شه څاروی وتښتېدو د ټوپک وویشتو را پرېوتو سره مړ شو دا مردار شو البته که د ځان ورسو چاړې پرې راښکته او ذبح یې وکړه بیا حلال دی ښه دا شامي راغستې ده اوس ښځه ده صاحب نصاب ده دا به قرباني د الله خپله کوي د یو خاوند هغه نه کافي کېږي زموږ خلک به یو خاوند قرباني وکړي نور څوک نه کوي بچي نه کوي ښځې نه کوي دا غلطه ده ګناهګار دي ښځه به چې صاحب نصاب ده کالی ده ورسره پیسې دي ورسره سیوایي سامان دی ورسره ښځه به خپله قرباني پخ کوي خاوند له اجازت ورکړه خاوند دې کوي یا په معاشره کې زموږ پښتو معاشره کې خاوندان کوي دا ښه خبره ده نو ښځه نه به بیله کېږي خاوند به بیله کوي که بچي صاحب نصاب یو بالغاري نه به بیله کوي اوس زناور دی هغه بد دی نو د هغه بېهوشه کول دا وایي مکروه دي ښه نه دي زناور بېهوشه کول او بیا لالول دې کې وایي یره له دې نه چې ته مردار نه شي نو بېهوشه کول نه دي پکار ښه اوس یو کس کور کې زناور ساتلي دي په دې نیت یې ساتلی چې دې کې به زه قرباني وکړم او بیا یې نیت بدل شي چې یاره دا به خرڅوم جایز دي خرڅ دي چې بل دې وایي د ذبح نه مخکې څاروي له اوبه ورکول دا مستحب دي اوس د تقسیم نه مخکې یو کس دی مشر دی مالدار دی او یاره ماله غوښه راکړي که مونږ پخه کړو د تقسیم نه مخکې ورکول ټیک نه دي خو البته که د ټولو زړي او ټولو چې ورکړي اجازت یې نه بیا خیر دی البته دې کې احتیاط پکار دی که دغې ټل کې نظر والي یو ځای شوي نو نظر والا یې به لږ کېږي ځکه چې نظر والا خو به ټول د هغه د مستحق کې دي او فقرا او غریبانان دي دی کې لږ احتیاط پکار دی تکبیرات تشریق چې دا د نهمې ذوالحجې د سهار لمونځ نه شروع کېږي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او د اختر تر څلورمې مازدیګر لمونځه پورې به ویلې کېږي دا یو پېره ویل واجب دي سړی به په اوچت اواز وایي غلي اواز به نه وایي ښه که څوک غلي کېږي ورته یې اوچت اواز باندې وایه یو پېره ویل واجب دي او ښځه به په سلو اواز وی بے خزا هم خزا باندې هم واجب دي تکبیرات تشریق چا پاتې شو هیر شو نه دې قضا نشته البته یې استغفار وایي واجب عمل دې پرې وکړي دغه شان اوس قرباني کوي نو ټول حصہ دار و کسان دي نو وړبا چې ذبح کېږي بسم الله الله اکبر نو بس یو کس کوم ذبح کوي هغه دوی دا کافي دي البته وایي چې کوم کسان پکې امداد کوي هغه دې وایي بهتره ده خو د یو کس ته هم کار کېږي
او دا شان د غوښې تقسیم دی نو غوښې تقسیم چې دا درې مې سره تقسیمول دا صرف مستحب طریقه ده او کنه یو کس اهل او خاندان لوی دی او په خپل ځان ته پریږدي نو خیر دی خو بهتر دا چې غوښه تقسیم کړی شي د خپلو خپلوانو له ورکړی شي دې سره محبت زیاتېږي ډېر غریبانان دي اوس دي نه یې ته پکې څه ورسي نو ورکول دې پکار دي دغه شان اوس یو ځناور دی د هغه تیان دي نو چیلې او ګډه که د دې یو تی هم خرابي پای ته نه راوځي یو شوی نو قرباني ټیک نه ده او غوا میخه اوښه دا غټ ځناور دي نو که د دې دوه تیان خرابي یو خیر دی دوی خرابي اوچی تیان نو بیا قرباني ټیک نه ده دغه شان دا تیان تی کټ شوي دي نو که د ګډه چیلان یو هم کټ شوي نو قرباني ټیک نه ده او که د غوا میخې نه دوه نو بیا ټیک نه ده دا یو څو مسائل چې نور به انشاءالله بیا بیانو الله رب العزت دا خبرې زموږ ټول په عمل کې راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین